وی جی اذان نه مخکې مونځ کیږي که نه کیږي، ادا کیږي که نه ادا کیږي. دا دوه دریو ځایونو کې د دې مسلې ضرورت راپېښېږي. کله انسان سفر ته روان وي نو اذان نه وي شوی او د باندې ناوخته وي، د ټیم پوره وي، فلایټ ټیم یې پوره وي، او یا دغه رنګې ګاډی رواني د هغې ټیم پوره وي، نو ډېر عوام انتظار کوي اذان نه دی شوی څنګه مونځ وکړم، بې په لاره باندې ګاډي والا ودرېږي هم نه. نو دا یاد لري عزتمندو د مونځ تعلق نقشې یعنی ټیم سره دی، وخت سره دی، اذان سره نه دی. اذان اعلان دی د مونځ د رابللو، خو اذان مونځ ته جمع ته نږدې ځکه کوو چې اکثر د ټیم داخلېدلو او د مونځ کولو په منځ کې وقفه ډېره وي بعض مونځونو کې. نو موږ مخکې نه اعلان نه کوو چې خلک وارخطا نه شي، نو چې مونځ ته داسې 15 منټ پاتې شي یا 20 منټه پاتې شي نو اذان وکړی شي چې بهی د مونځ تیاری شروع کا، وخت خو داخل شوی و خو اوس جمع ته ټیم نږدې دی. نو دا اذان چې کېږي دا د جمع د مونځ دپاره کېږي. که ستاسو خیری په پیشمني کې موږ او تاسو چې کوم دی عزتمندو روژه چې کله بندو نو بعضو ځایونو کې اذان نه کېږي، صرف آواز وشي اسایرن وشي، بس خلک ویل لکه ټیم شو سهار شو، نو چې سهار شو نو د سهار مونځ ټیم شو، بیا اذان لږ ساعت بعد وشي. نو که د چا ضرورت وي مثلا سفر باندې روان دی او د ته پته ولګېده چې د سحر ټیم داخل شوی دی، د غرمې ظهر ټیم داخل شوی دی، عصر ټیم داخل شوی دی او جمع نه ده شوې، اذان هم نه دی شوی، نو دا مونځ کولی شي، مونځ یې ادا کېږي. خو کوشش دې وکړي چې کور کې دې مونځ وکړي جمع سره، ښځه دې ځان پسې ودرئ شاته، بچي دې ځان پسې ودرئ، جمع دې مستقل نه پرېږدي. او که د دې موقع هم نه وي بس ځان له دې فرض مونځ وکړي، که جومات کې، که کور کې، که دکان کې، او خپل سفر باندې دې روان شي. یا زنانو ته دا مسله راپېښېږي، بعضې زنانۍ کورونو کې نو د هغوی روټۍ پخول وي، ترکاري پخول وي، یا چېرته واده خادي له تګي، نو هغې ته پته ده که زه اوس لاړ شم نو د غرمې مونځ رانه بیا ګډوډ کېږي، ځکه تګي راتګي پخلی وي، میلمنو له څه پخلی وي. نو هغې نه تپوس وي چې ته مونځ وکړه خیر دی که نه، وایي نه اذان نه دی شوی. نو دا یاد لرئ چې داسې ټیم کې د عذر په وخت کې بلکې د ښځو دپاره خو د جمع مونځ هم نشته، جومات ته راتګ هم نشته، نو بس هغوی دپاره صرف د ټیم رعایت کول پکار دی چې هغې ته صرف دومره پته ولګېږي چې د ظهر ټیم داخل شوی دی، نو بس خپل مونځ دې وکړي او بیا د خپل اخلي پخلي کې مشغوله شي، واده خادي له ځي او خپل انتظامات دې وکړي، نو مونځ یې وشو ځکه په خپل ټیم کې مونځ وکړو، اگر چې اذان نه دی شوی. اذان خو د مردانو دپاره دی چې هلکه حی علی الصلاة راشه مونځ له، وګوره یعنې د جمع مونځ له راشه. نو دا مسله د عزتمندو البته که ټیم نه داخل شوی او اذان هم وشو، مثلا یو قاري صاحب غلط شو، یا اکثر جماعتونو کې عوام امین اذانونه کوي، نو د هغوی دپاره هغوی ته نقشه نه پېژني، نو د ټیم نه مخکې هم اذان وکړو، یو ښځې کور کې مونځ وکړو، یا یو سړی په سفر روان و بس ټیم داخل شو اذان وشو او مونځ یې وکړو، نو هم یې مونځ نه دی ادا شوی، ځکه الله رب العزت ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا الله مونځ په خپل وخت کې فرض کړی دی، خپل وخت کې به یې کوې. نو چې وخت نشته دی نو د مازدیګر مونځ د غرمې ټیم کې څنګه کوې، یا د غرمې مونځ چې کوم دی عزتمنو د اشراق ټیم کې، د چاش ټیم کې څنګه کې. نو د دې وجې نه عزتمندو د مونځ دپاره ضروري مسله دا ده چې د مونځ ټیم پیژاندل، او دا فرض هم دی مونځ په خپل وخت کې کول. او د دې لپاره طریقه دا ده عزتمندو ټولو سره موبایلونه دي، نو د خپل خاریي نقشه په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړه، نو بس هغې ته ګوره، هغې کې لیکلي ظهر ټیم هم لیکلي، ټیم هم ته پیژنې، ټول کسان انپړه کسان هم ټیم پیژني، مخامخ کې ورته لیکلي مثلا 4:45 بجې 4:45 او فلانې هر څه باندې ته پوهېږي.